لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. د دې آیات نمخ کې آیات کې الله پاک جل شانه د منافقانو پرده پاش کړه او اغوی رسوا کړل او رسول الله صلی الله علیه وسلم د اخذل چې دا منافقان دي. نو د یو بنده په ذهن دا خیال راضی او دا وهم برازي چې الله پاک جل شانه کریم ذات دی. نو د دې وهم لري کولو د لپاره الله پاک جل شانه فرمایل چې لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، چې الله نه خوي الجهر خکار ویل ظاهر ول بالسوء من القول د بد خبري، یعنی د بد خبري خکار کول د ګناه خکار کول الله پاک جل شانه نه خوخي. چې ته چې کوم دی د یو سړي پرده پاش کې د الله پاک نه خوخي، خو یو سړی ته ویني په ګناه باندې نو د پرده ساتل پکار دی، بلکې د رسوا کول نه دی پکار. نو الله فرمایي چې لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، نه خوخي الله پاک کار ویل بالسوء من القول د بد خبري. نو د دې دا مطلب نه دی چې د بد خبري په پټه ویل د الله پاک خوخي، نه په پټه باندې خوخي نه په ښکارا باندې خوخي. خودل د سره کې لګیدل چې الا من ظلم، مگر هغه څوک چې په هغه ظلم وکړي شي نو کو هغه بیا جهر کوي نو دا ټیک څه مطلب لا يحب الله الجهر، لا يحب الله نخوخي الله پاک الجهر خکارا ویل ظاهر ول بالسوء من القول د بدی خبري، د بدی خبري کول د بدی خبري ویل دا خکارا تور الله نخوخي الا من ظلم، مگر هغه څوک چې په هغه ظلم وکړي شي. بعضی مفسرین وی چې لا يحب الله الجهر نخوخي الله پاک د خکارا ویلو بالسوء من القول د بدی خبري، چې خکارا ته بده خبره کوي دا الله نه خوخي الا من ظلم، مگر هغه څوک چې په هغه باندې ظلم وکړي شي. بعضی مفسرین وی د دې نه خیره مراد دي، د بالسوء من القول نه خیره مراد دي چې یو ظالم سړی راولګي او په یو کس باندې ظلم وکي، مظلوم باندې دی اوخي دی اورټي د باندې ظلم وشي، نو دی ظالم د پاره خیره کول جایز دي، د مظلوم د مظلوم د پاره چې مظلوم د ظالم د پاره خیره وکي دا جایز دي او عام سړی خیره نشي کولی. خو عام مفسرین وایي چې نه د دینه مراد عام دی چې په یو ظالم باندې ظلم په مظلوم باندې ظلم وشو نو دی با د دې چې کوم ظالم په د باندې ظلم کړی دی نو دا ظلم دی عدالت کې بیانولی شي، یو اثر رسوخ سړی ته بیانولی شي د پاره دی چې د بدل واخلي او دا ظالم د ظلم نه منع کی. غیبت بد خبرې کول چا پسې د چا بدی بیانول دی چې کوم دی غیبت ویلی شي، کو هغه کې یو کو هغه کې نیوي. غیبت دا چې کوم دی حرام دی، غیبت ته چا نشي کولی. خو کو په چا باندې ظلم وشو، یو سړی راولګېدو دویم سړی اوخو یہ ظلم سبل سے ظلم یہ پیو کو نو دې په عدالت کې دغه ظالم بدی بیانول شي د ما باندې دا ظلم کړي الا من ظلم، مگر هغه څوک چې هغه باندې ظلم وکړي شي. او بای صورتونه د دې چې الته غیبت کول روا دي، غیبت کول الته روا دي. لکه یو سړی دی او د باندې ظلم وشو نو دې خو بدی بیانې ظلم کول دا خو بدی بیانول دي کنه. تاسو ته مو چې د سړی بدی بیانول خراب صفت بیانول د غیبت ویل شي. بعضی خلک وایي مونږ خو د مخامخ کولی شو، نو که مخامخ یو ته کولی شي او کو نشي کولی، خو که پټ شي د وکړو دا تا غیبت وکړو. او حدیث مبارک کې راځي الغیبت اشد من الزنا، دا غیبت د زنا نه هم بدتر دی، ځکه چې دا زناکار دا زنا بد سیز غني ګناه غني، خو غیبت دا غیبت خور چې کوم دی دی ګناه نه غني. خو بای صورتونه د چې الته غیبت کول روا دي، نو لکه یو سړي باندې ظلم وشو نو دی د هغه بدی بیانول شي په عدالت کې، یا یو بل حاکم ته یو بل مشر ته هغه بدی بیانول شي. دغه رنګ یو سړي زوی دی هغه بدکار دی او چاته تکلیف ورسو نو دا سړی چاته چې تکلیف رسول دي چې راشي او د پلار ته د دې زوی بدی بیان کی چې دغه دا خامې دي نو دا جایز دي، ځکه د پاره دی چې د اصلاح شي. یو ډاکمار دی ډاکمار او هغه ډاکی کوي او چا سره دوستانه جوړه کړله نو دې د بدی بیانول شي دا ګوره ډاکمار دی، خو د دې د پاره چې دی رسوا شي، د دې د پاره چې دا سړی د ځان اوساتي
د دې وجه نه حدیث مبارک کې راځي بخاری شریف کې دی چې ذکر الفاسق بما فيه يحذره الناس چې ذکر د فاسق سړي کول د هغه سوچ په دې فاسق کې دن نه وي د خلکو د پاره چې خلک د غې نه ځان اوساتي دا جایز دی نو د یو سړي غیبت کول چې هغه فاسق دی فاجر دی او هغه ډېرې خامۍ دي او خلکو ته نقصان رسوي نو خلکو د خبردارولو دپاره چې دا خلک خبردار شي او د د نقصانونو نه ځان بچ کړي په دې نیت باندې د دغې سړي ته غلط صفتونه بیانول دا جایز دي دې کې ګناه نشته البته نور غیبت چې کوم دی دا حرام دی خو بعض صورتونو کې تاسو ته مو ووایي چې دغه جایز دی نو لا يحب الله الجهر نه خوښوي الله پاک ښکاره ویل ظاهرول بالسوء من القول د بدې خبرې الا من ظلم مگر هغه څوک چې په هغه ظلم وکړي شي نو که هغه د دغې ظالم بدي بیانږي او حاکم ته بیانږي یا د هلک پلار ته بیانږي نو دا بیا جایز دي وکان الله او دی الله تعالی سمیعا اوریدونکي علیما پوهه د دې مظلوم پریاد اوریدونکي هم دی او علیما د ظالم چې کوم ظلم ګړل په ده باندې خبردار هم دی په ده باندې پوهه هم دی لا يحب الله الجهر نخوخي الله پاک ښکاره ویل بالسوء من القول د بدې خبرې الا من ظلم مگر هغه څوک چې هغه ظلم وکړي شي وکان الله دی الله تعالی سمیعا اوریدونکي علیم او پوهه دې کې الله پاک جل شانه دی بل آیات کې د توبې ترغیب ورکوي د معافی ان تبدو کو چېرې تاسو ښکاره کوئ خیرا څه نیکي او تخفوه یا تاسو پټه کوئ هغه نیکي وتعفو او تاسو معافي کوئ عن سوء د بدۍ نو فإن الله بشک الله تعالی کان دی عفوا معافي کوونکی قدیر او قدرت لرونکی